السلام علیکم. نئی ویډیو سره تاسو خپل کړی وي. امید لرم چې تاسو ټول به روز خوشاله وئ. ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو کوواټ کې ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخته شوې ده. د ظلم انتخاب شوې ده. یو ظالم بدبخته تره د روژه ماتي په وخت خپله ماشومه ورېره په دسترخوان باندې حلاله کړه. دوستانو دغه ظالم ته داسې کار ولې وکړو چې خپله ماشومه ورېره یې په دسترخوان باندې د روژه ماتي په وخت کې حلاله کړه. ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نشان څخه مخه وخی چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. دوستانو کوواټ کې د ظلم انتقال شوې ده. ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخته شوې ده. یو ظالم بدبخته تره راپاڅي د روژه ماتي په وخت باندې خپله د 7 کالو ماشومه ورېره په دسترخوان باندې حلالوي او بیا هغه ظالم ترې تښتي. خو دوستانو پولیس د هغه ظالم تره په نیولو کې کامیاب کیږي او هغه ظالم ترې نیسي. بیا د هغه ظالم ترې نه پوښتنه کوي چې تا داسې کار ولې وکړو. نو بیا ورته هغه ظالم بدبخته په خپله خوله باندې وایي چې زه په دغه وخت کې په ځان باندې پوه نه شوم او ما داسې کار وکړو چې ما خپله ماشومه ورېره په چاړه باندې حلاله کړه او ډېر زیات ظلم وکړو. دوستانو پولیسو ته پکار دي چې دغه ظالم بدبخته را په ژوندي باندې غوښې پرې کړي او په هغه ځینو ورته مالګې مسالې وډوړوي ځکه چې دغه ظالم ډېر زیات ظلم کړی دی. یو ماشومه د ګل په شان ماشومه یې ډېره زیاته په بېدلتۍ سره قتل کړې ده. دوستانو د هغې مور پلار په چغو چغو باندې جاري وایي موږ د الله تعالی 10 کاله بعد 11 کاله بعد اولاد راکړو. هغه اولاد زما نه دي بدبخته ورور په څه خوارو باندې واغېستو. ډېر زیات په بد حال باندې قتل کړو. دوستانو پولیسو ته پکار دي چې دغه ظالم ته ښه بدترینه سزا ورکړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نشان څخه مخه وخی چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.